ادبی دې معافي او بیا دې معافي نه به د ربړ کوناټي لګولې دي. نو بیا دا لکان ولی ما ته ګوري او خلقو ته ما ښیي چې دا دی صرف وجه دا ده چې دا ملا دی د قرآن ویلی دی په دې کوڅو کې ګرځي چمټه ورسره یې د اوسپنې د پلاني بابا قلندر راغلی دی ښځې چې ورته داسې وګوري د دروازې په سوري کې سترګې سري وای خوري سوچه سید دی سترګې سري دي سوچه سید دی او سري هغه سترګې دا کمبخت په چرسو سکلو سکلو سري شي نو دینی سوچه سید چې زی او سورنک لارو قلندر درنه بینوا دې کور ته د خدای خیر کی قلندر درنه مزه مزه بابا الا مزه قلندر بینوالا خدای ته وګوره غاټ سنډا بئی ذاتی عمره غټ بئی چمټه به ورسره صاحبه خدای ته وګورئ ای بدبخت قوم ای بدبخت قوم داسې خلکو له خیرات ورکولم ناروا دي ته دې ته آماده کې چې په تیاره درته ملاویږي مزدوري مه کوه کار مه کوه ای بدبخت تاسو وګورئ په شب قدر میاشت کې ښځې پالونه اچوي که دې خیال کړي اچوي د پښتنو کې ټول وایي که نه پالونه اچوي کم چې ورشې فتح خان پلاره ستا پالم را ووته ته ورته ښه څه پکې را ووته ګیره به دې نوره هم لږه اوږده شي هلته به یې سره وکړو دا خبرې خو نن مې دا خبرې ضروري ګڼلې دې خوا وګورئ تاسو کې داسې هم دي محرم میاشت وه په کار و چې شهادت څه خبرې کړې دا ده څه ووایي ما دغه ووایي راغلی وې ته بې نیولی وې د کونیانو ستن مې درته په دا سنبی کې وواله دې نه دې تبه وطنه قسم په خدای دی چې په دې پېښور کې یو ملا دی یو سړی وله راغی وی جي ښځه مې په 3 کاڼي طلاقه کړې ده څنګه چلو مال راغی مال په 3 ویلی و ما یو 2-3 دی ویلی دی ویلی و ما دا خو طلاق غلیظه دي او حتی تنکح زوجا غیرنا بغیر مطابق کی بل سے نکاح کیو کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے ویسا گنجائش بہونشی مال دل کہ وہ بھی سنے گا پریشان ہوں گے یو گٹ کے سب پیدا کا ماوی بالکل نشتا لاڑو صاحبہ لو سړی ته ورغی او چې تلو نو دا صدر محترم کې نن بیان سحر روغنۍ په او زما پیژنئ محترم او مشرانو داسې مانوس کې او پکې لږ الوام کې فجي تاسو زمونږ د دوو معززو سبا بیا په 3 ورځ چې ورغی ویجی او مېلمنو ویڅه وداسې ښځې ته مې او قابل قدر علماو یو 2-3 دا ټکي د وخت د تقاضا مناسب تفصیل سره بیانونه واورئ په غوسه کې مې ووایي چې یو 2-3 نو په دا نوجوان طبقه ښځه پرېږدي چې په غوسه کې نه دا زلمي زه کله هلته ځای کې ناست یم نو دا هلکان تېرېږي یو بل ته ما ښایي چې دا دی په غوسه یې نو پرېږدي دا دے دا دے ټول ورځ دا جنجال لګي زړه کې خیال کوم مومن کار نه کول نو ورته وای چې دا لکم څه چل کې کال تو وتامینه خو بیا اړه په دې تسلی ورکړه کال وتامینه چې زه نه د صدر رو بای بیا سه بروغنه جنې نه یو رکلمه او یو امړې د لاورینا نه مزیدار او مزیدار په زړه ځان
په 150 روپے سر جوړ کړی خلک یې منوانه غړې نه نواخور نه چادرې په سر دغه کې لاوري د دکان ته سویلې کړه بیا د دې معافي بیا د معافي نه به دربړ کوناټي لګولې دي تاسو سار دی الوایانو باندې وګورئ چې څوک ولاړ تا پوره او کتلمه ته خو یو کړی ما په دې خورلي زهر به مې خوري دا لکان ولی ما تا ګوري او خلق ته ما کوي چې دا دی یوړې وجه دا ده ګالنو ګول مګول دا مولا نو کې نه د قرآن ویلې چې خپل رن په دې کیسو کې ګرځي چنتا ور کوي دا اوس کني تاسو باندې دې تنو قبول کیږي قلندر راغلا خو دوسرے مولا کولو نه پوښي ظالم نه مولا خو چې ورته د سوګوري د دروازې په سوري هفته وچ کدي کدي وای اورس وای تیرے چاتو سترګې سری میرا تکا کایا نه ملوانه نه او بيشګه مولا نه دې منو تباہ کیتا ہے هغه سترګې دا کم وخت په چرته سپل سری شي نو دیني سوچه سے کدی کدی آیا تھا کہ گل نو چیزی او سورنک لاو قلندر در نبی نوا دے کورتا دے خدای خیر کی قلندر در مزا مزا بابا الا مزا قلندر بے نوا سندابل دا تی عمرہ غٹ بئی چنتا بوا سرائی صاحبا خدای تا گو رئی اے بدبخ قوم کله د تنګو پنسو فیشنی کله د هر څه پنسو فیشنی ورکولم میاش کې ولا لف جوړه دې ته ماده کې چې په تیار ورته ملایږي مجبوري مکه کار مکه اے بدبخت وسوګورې د تنګو وګوره په شقدر میاش کې خدي قانون اچي کړي خیال کړي او دې چادر په پښتنو کې ټول وایي کنه چې پلار رواني ده پالونه دا ګوتیم داسې نیولې داسې بدر کم چې ورشه په تکلیف پلان ستا پالم راوړو ما سره نو ماته وی چې مولانا زه خو ما ته فکر کوم ته خدای راستي کوي ګیره به نور نه ګل دې سترګو ته ویو انت به سره وکړو دا خبرې شرمې نه دا خبرې ضروري ګڼلې دي شرمې تاسو کې د سم دي مارم میاشت دغه کوچی بازار کې چې خاصه د بډو نه تانو نه راوځي شرمې دلو راغلی کې چا خو په باندې باندې تانګ نه وای ورته کدا سنبای کې واله دا مینا بازار کې د چا ده خزو ناپونه درزیان اخلي په دې په خبر کې یو مولا چا ده خزو ناپونه یو سړی ولا راوي چې خزانه پدري کانی طلاق کړي تاسو د واده په کارت دا نه کوي نه د لاس مال پدري ویلو ما یو دوه درې دی ویلي دی ویلو ما دا طلاق غلی بدی خون پالش لګي حتی څنګه حزوجن غیرانه بغیر بکار نه خون پالش کې کوم خزو بنو کونو لګي دلې وی نه او بس کېږي او نه وسلوږي وی څه گنجائش به ونشي مال نه خون پالش یو مستقل چرته یو ګټ کې او داس کې چې نو پوچ پاتې شي او داس نه کېږي یو ګټ کې څه پیدا چې نو غانو پاتې شي بالکل نشته لاړو صاحب در باندې څنګه ورېږي چې ټول او چې تلو نو دا په خبر کې نن بیان سهار روغنه پخای یعنی زه شیشه کوم د خلکو غړي په ومګیو نو کونه دومره وګد کړی دومره وګد نو کړی هغه او پکې لګا الوام کې فجی سړی توپ زده کړی دا مې وروړي دي ممتبا چا ژوندۍ ممتبا سبا بیا پدری مورس چوره ویډیو مسله په ممتبا ژوندۍ مولا تبا ودا سي خلک راوړل کاډونه یو بوابر دا ټکه یاد یو کړون بعض سړی راشي چې مولانا په غوسه کې مې وې چې نو په ایمان وای چې ترازاو شو خدای پرې دي چې په غوسه کې نه چې الله زرا خلق راغلي الله زرا خیره ده یعنی په خوشاله شو خدای پرې دي چې په غوسه کې چرګانو چې دا خلق راغواړي خو چا غریب باندې راځي تقسیم کړي وی دي دا سې دیو دوه درې مې پوي نو بالکل غوسه کې مو مزغوم غریب نه وای واده ده خیرات ده غریب راغی قلت وطعمنا زازا دا شملا کیونی قل وطعمنا
تاسې بارې د دروازې نه سبا بیا صاحب روغنۍ څه چې دا دغه او کټلمې او یو یې مړې د لاورینه دا ستاسو ودونه او مزیدار دا ستاسو خیراتونه دي را پاسې علماء دیوبند چې دي رسول الله نه لاوری دی حلوائی کی نے ایک ملا تسجد کے لاوری دی دکان سے سویرے کھلوتا ہوئے اولیاء قرآن کو ظالمان نامی دروب بدن خانے نمن اولیاء منو اولیاء تپڑایو باجو تخریو کذیر تپڑو پا باجو ما ہوتا پا دی پینزا لیکن فریقی زہر دا قرآن سے ضرورت تے خوچی چاکی مرے اوشی مورو پلا قرآن باجیب گوزیو ورتے غگوائی دیکھو گوڑی اولیاء تاسو منئی کسی منم زچ د ولی قبر ته ورشم قرآن ورتویم او تا تپڑای او باجی او ډالے اغسطی او جنڈی دی اغسطی او غرجی بند او پکی گرونے ورچولی او سنیاسی پکی آواز گئی چندل بابا ڈالے روان او شرمی وقت مونگا پتا کدی کدی کیا آیا کر وہی تیرے جب تو قربان جاواں میرا آیا ان ملوانے نے اور بجلی گھر کے ملا نے بھی منو تباہ کیتا ہے انہیں بھی فرق کیتا ہے کہ بالکل روانی ہوندی بجلی گھر ملا نو چھوڑو بلا ظالم اتنے کدی کدی آیا انو گول مگول رکھ کے من کو پڑو خدا دیو کی چواد مہیو یو سره خلک ډیر یری دا زما استا خو ډیر ته یو سره خو سره مې خلای اچو وی چاله کدا باونډه او ما جوړونه د پاکستان نه ډوري کله د څنګه پنسو فیشنی کله د ارتو پنسو فیشنی میاشتې ولا جوړه بدلاو را بدلاو او دا کی څومره بڑینده راړینده هغه میو ناریکا مو چړ را واغستاو یو سو چړې نو خبرې د تنګو پنسو فیشن کمیس په ولا کې تنګ ته چوت بیړای تباش او د دې چادر دا ډیر ظالم هغه می چې خزا یې دلاره روان دی دا ګوتیم دا چې تاسو کړی چې دم بیګاله پیشو بو د الیکشن کې یو داسې و زما ډرایور ما سره نو ماته وی چې مولانا زب ته دغه خو ماته وي او کته خدای راستي قسم تعالی ورته د دې څنګه پیشو بو تل ټول سره تاسو مې خزم سميو شرمېدل وی چې نه راسز مکه لمم تک ورکول دا کوي بازار کې چې خزو د بډو نه تانو نه راو نه چې تر سپېګمو کې پیدا شرمېدل نو زما عزیزانو عرض میں دا چې دین په عرشی کې دخیل په هر اوس او دسمات ځان بچکی دین په او دسمات کې دخیل الناس اسمك لم تكفر ته چې او دسمات او دسمات ناخن پالش دی کم دین تاسو وای او دس کې ما ته وایته نه او دس کېږي او نه وسلوزي امخ کې چروا ناخن پالش او مستقل پالش په پرتو پرانیسته ته زور درکړي ورډا دیو تاګم ته چالووي او دس چې ماته نو بسم الله بووي لعنت پدا سے ملک بسم الله الرحمن الرحیم بووي ایکی وجه څه ده ایکی وجه دا چې تاسو سره ملائک مقرر دي چې هغه ته کرام کاتبین وي آج 24 घंटे तागूल نو ته چې بسم الله وې نو ملائکی تاسو شای زندگی مټوله تبا او تزان بربند او بیا کاډونه او چې بسم الله نو پر سپرانی دی او ځان بربند کې نو خپل ملائکی در باندې لعنت وای او تاسو عمل نامه کې ولیکل تاسو وای په ایمان جنت بسم الله غولو تک کې نه بیا چې راپاسې بیا کلمات بیا غبر اعوذ بالله
من الخبث والخبائث. نو دا سملا کیونی چې په دې عوام کې بار د دروازې کدوی بیا دا تاسو خلک یې شرمې خبر کې د اسلام خلاف ناره وواله. دا تاسو ودونه دي دا تاسو خیراتونه دي. را پاسې علماء دیوبند چې د رسول الله نه مني اولیاء منام اولیاء موت کا اولیاء منام اولیاء کے بنخانے نہ کیوں راتوں اولیاء منم اولیاء دپڑا او باجے نہ بات کر په دپڑو په باجو برمړی بخله کیږي بیا د قران څه ضرورت ته خو چې چا کې مړ اوشي مور او پلار قبر ته زما او باجی دوی ورته غوي زه خو د الیکشن اولیاء تاسو منئ کزه منم زه چې د ولی قبر ته ورشم قران ورته او تا دپړای او باجې او ډالې اغستی او چنډې دې اغستی او راجی بنګ او پکې ګلونه ورچولي او سامن سیاسي پکې روان کړی چې جنت بابا روان و شرمې اوس زموږه پتا دا په پلیت ووټ ممبران په دې ډول زب په پاک ناصر خان د اسلام بیرن کې جمعیت العلماء اشرف روډ په پاکو ارادو د فقیر خان پاکستان لیول قوت حاصلې او ان شاء الله دا خزه به د کورونو خزه دغه نه یری یو سره خزه یو سره یو سره خزه ته اډو یری دا غټ چی پښو وانه وی چې الکه دا تاسو چل کړی دی تا نه خزه ډېره یریږي ما نه یریږي ما چې واده وکړو او مردنې ګربشه بیا اوله لومبۍ شپه مې واده کوټه کې پیشو پیشوګانې مو هغه پیشو ویل لومبۍ شپې کار د باګړو غلط ما لومبۍ شپه پېژندلې چوبې والا ښځې مې چوکته چوک بیړی تباش دا خو ډېر ظالم دما پړو هغه مې چې ښځه یېرېدلې ده نن هم یېري د لالانیتو څه چل کړی چې دم بېګانو لومبۍ شپه پېژندلي ځکه رانه سړکه ته راووتې ښځې سره سړی ونیسه او دې کچرولی بوزه دم بېګاله پیشو بوتلی څه چلو هلک پوره سوالانه مې تپوس وکړو بیا ښځه م سمې ووایي لاره تېرې دوه زنانه چې نه راسې پکې له مونږ حق ورکولو نور ته نه چې داسې ده دا لاډ میکال اجازت کړه پکې له ویل ټاپ ورکولو مال په مونږ خو سم راکوي دا داسې دوس پاویلې ښځې سره بار نه که دا مونږ لږه د ټیمانو څیزونه ګرځوي ښځې سره سړی ونیسه ورته وایي او دې میدان کې راوباسم کنینګم پارک د چې راځئ تماشا وکړئ مونږ وهي ته وګوره چې ما نه نو مال دا ښځې م سمې ووایي ویل نه ښځې پکې له ټاپ ورکول نو دوی ته به هدایت شوي که نه چې دا صنف نازک دی پرتوک کې وباسم او خلکو ته هم چې وګورئ دې ډاکخانې ته په اخبار کې بیا جلات ته وم چې وی وا په دا خبر باندې او اتیا درې په ما کې څنګه لگاو کوم که تاسو زمانه شراب وکړه زما په وخت کې دا بم د چالور وي نو پوزه در نه پرې کوم دا بم د چا خور وي او په اخبار کې فوټو اسې ورغوم دی او پوس پرې کړی ښځې چې دا د یوې نه لعنت ته داسې که دوی ما نه راوت اوس لعنت ته داسې چې دوی ګړاګانو هغه یو سلو پنځه ګړاګانو خپلو کې وې دا ټول خلک غلي کوي دا څه بلاوالي راځئ چې بلاو سلام ناسي سلور په جوارو کې پټ ناسي زمون ښځې او یو اجرا چې د په لاره کې ولاړ او خروالا پې راغلی دی ملایت نو دا اجرا ورته وایي چې کولال ماما او شریعت برباد هغه ویل والله العظیم چې په دې ملایت ما تاسو نه پوزې او غوږونه هغه کې ورته داسې کټري دي نو دا
دا خو اجلا پاکستان کې سړی لا تاسو خیال وکړئ کنه په خوا به دا یو څو لچرې کوچرې ټولي خرڅېږي دومره شته کنه هلکان پولیس دا به په خوا حکومت کې غیرت نه دا چل کو قسم ته خدای دې چې په دې عوامو هلکانو لاس کې نیولي په دوی بیا په دې پېښور کې د اسلام خلاف ناره ووهه څه چل او ما